معاشره لکه زه تاسو ته دا وایم چې دا خرابه ده، دا زموږ د لاسه خرابه ده. د فرانس او د امریکا څوک نه راځي چې ما او تا دلته کې خرابوي. مطلب لکه هغه زموږ د څونه ریپونه وشو، ماشومان بچیان پکې دي هغه ریپ شو. د ګریوان رانیولی دی ورځې شپې په ځان پسې راکاږم، ژوند مې د ګریوان رانیولی دی ورځې شپې په ځان پسې راکاږم، او سمه کربلا یزیدي خلک دی تږي په باران پسې راکاږم. خپلې مجبورۍ د چا چادر ته په جړا کړې، ته خپلې مجبورۍ د چا چادر ته په چړا کړې، د خپلې دنګې پوزې نه پیزوان یې په چا خرڅ کو. زبردست. او طالبه د اذان دي د جنگ چغې راخیږي، طالبه د اذان دي د جنگ چغې راخیږي، د امن نه و امان هغه اذان دي په چا خرڅ کو. که زما د شخصیت حدونه ګورې، که زما د شخصیت حدونه ګورې، زما پن زما د فکر ترجمان دی. السلام علیکم ملګرو، معاذ یمه په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ او د حیثیت په جامه کې به قدرمندو کتونکو په دا وخت موږ موجود یو په لالکو کې، یو غریزه سیمه ده چې ډېر ښکلی الله تعالی وله یو ښایست ورکړی دی. السلام علیکم عظمت الله خان. وعلیکم السلام، ډېرې زیاته مننه د راتلو. عظمت الله خان د ټول ناول خو راسره د خپلو مشرانو تعارف وکړه. چې دا چې دی زما په ګیسټ سایډ چې کوم ناست دی دا د دې بدکو یوریټ کوسل چې دی سابقه ناظم عبدالخالق دی، او دا چې دی زما تره دی د ګورې کې هلته پاتې کېږي، خو نن دلته مېلمستیا راغلی دي محمد اقل. صحیح ده. عظمت الله خان دا راته ووایه چې شاعري د کم وخت نه کې؟ جی زه شاعري چې کله ما لسم پاس کو تقریبا د 2019 نه 19 وخت نه 19 نه. جی ها. د کور د طرفه د سپورټ شته د مشکلات کنه سپورټ او شاعري کې ده په دې کې ماته د کور د طرفه هیڅ بین نشته، لکه کور د طرفه ماته په شاعري باندې اپریسیشن کېږي، یوازې دا نه لکه د کالج چې کوم دغه دی د هغې نه هم زه زیاتې تر منډې اکثر تقریرونه یو څه بل څه بلها ځایونو ته او په بلها شعبو کې لکه هلته د مختلفو شعبو نه راغلي خلک هلته ناست دي، هلته کې تقریرونه یو څه بل څه. او شاعري خو دا یو شي دا د الله طرفه یو قدرتي ګفټ دی، یو انسان له ورکوي دا مختلف یو جذبه یو احساس د انسان په زړه کې د پیدایش نه یا پیدا شي، نو په دې باندې به ولې ما څوک ټارچر کوي یا به ما ډسکریج کوي. دا راته ووایه سبق په کوم سکول کې او سویم جماعت کې؟ جی زه خو د دې نه مخکې چې دی ما به ایرا سکول کې سبق وی، ایرا سیکنډري سکول د ارمۍ لاره کې راځي، او اوس چې دی دا کال نو زه په دې صخرې سیکنډري کې یم، صخره جی ایچ ایس صخره کې په 12 کلاس کې سبق وایم، د پری میډیکل سټوډنټ یم. صحیح جی. کتونکو ته به څه غواړي انتظار به کوي د شعر د غزل؟ کتونکو ته یو څو شعرونه چې ژوند مې د ګریوانه رانیولی دی ورځې شپې په ځان پسې راکاږم، ژوند مې د ګریوان رانیولی دی ورځې شپې په ځان پسې راکاږم، او سمه کربلا یزیدي خلک دی تږي په باران پسې راکاږم. ډېره مننه. سمه کربلا یزیدي خلک دی تږي په باران پسې راکاږم، او ستا د مینې بوج به څنګه یو سمه زه خو خپې په ځان پسې راکاږم. دلته یو کافر دی مسلمان نشو، ژوند تیر شو ایمان پسې راکاږم. ډېر ښه ډېر ښه. عظمت الله دا راته ووایه استاد یې څوک دی؟ جی زه په خپله د روڼ سهار ادبي ټولنې سره تعلق ساتم، سوات کې د 15 شپږو نه چې د 7 کالونه کار کوي، او ډېر ښه ټولنه د ډېر ښه استادان دي، او یقینا څوک چې پکې دي زما نه ټول مشران دي، زه د ټولو نه کشر یم، نو زما لپاره ټول چې دي د پوهې او د عمر په لحاظ ټول زما مشران دي، او د پوهې په لحاظ لکه زما استادان دي، خو زما چې کومه مال لاس راکړی و او زه دې فن ته یې راوستم، او بیا زما دومره اصلاح وکړه چې ما پرې نن سبا لږ ډېر خلک پېژني، نو هغه الله دې ول عمر ورکړي ډېر محترم ادرالي درصب د ارمۍ سره تعلق ساتي، هغه زما استاد دی. ښه دي ښه. عظمت الله اوقاف صاحب دا راته ووایه ډېر شاعران داسې دي که نه چې په خپل غزل شعر کې یو جنۍ یادوي یا یو زلمی یادوي، نو دې ته ته په کم نظر ګورې؟ ګوره یو خبره یاد ساته، 2 قسمه مایندډ پیپل، 2 ذهنونو والا خلک دي. یو هغه چې یو نیگیټیو امپریشن د خلکو له ورکوي، یو نیگیټیو اثر په دې خلکو باندې غورځوي، او یقینا د انسان د وینا د هغه د سوچ اثر چې دی د هغه په وجود او د هغه په جسم باندې کېږي. دا بالکل واضح خبره ده، او یقینا دا زه تاسو ته 100% دا خبره کوم چې کم خلک چې یادوي یقینا د هغو رجحان ذهن د هغې طرف ته دی، خو دا زه وایم چې د دې نه علاوه نور هم په دې دنیا کې ډېر څه دي،
پکار ده چې په هغې دې وکړه شي لکه ولې لکه یو سړی موږ داسې په غلطه طریقه باندې یو او یقینا دغه د چا پیغلې یادوي نه خو بیا هم دغه نه دي پکار داسې الفاظه که دا کتاب دی که تاسو وکړه لکه تاسو ته ما ووایي چې دنیا کې چې د ټول نه اهم څیز دی هغه ستا کردار دی ته به مړ شي ته به خاوره شي او دغه کردار دی دا به پاتې کېږي یا به ښه یادېږي او یا به بد یادېږي او تاریخ تاسو ته ما ووایي هغه باکرداره خلک تاریخ یاد ساتي عملي زندګي هم ټیک پکار ده دا چې موږ مسلمانان یو به پښتانه نو پښتانه پکار د یو ځای چې یو سړی دعوه کوي کوم یو څیز په الفاظو کې وایي نو پکار د ښه دي ووایي که د ښو دعوه کوي او ښه الفاظ استعمالوي کردار دې ښه وکړي دا معاشره لکه زه تاسو ته دا وایم چې دا خرابه ده دا زموږ د لاسه خرابه ده د فرانس او د امریکا څوک نه راځي چې ما او تا دلته کې خرابوي مطلب لکه هغه زموږ د څونه ریپونه وشو ماشومان بچیان پکې دي هغه ریپ شو څومره کیسونه وشو دا د دې خلکو د وجې نه څه د دې خلکو ذهنونه خراب دي څه پخه دي وي څه خراب کړي نو زه وایم چې دا شاعر چې دی دا د معاشرې سترګې دي دا د معاشرې ژبه ده کم از کم چې دی په دې معاشره کې داسې عادتونه او داسې الفاظ او داسې خبرې کوي نو بیا خو یو عام سړی خامخا داسې خبره کوي بالکل عظمت الله دا راته ووایه چې شاعري څومره غزلې دي لیکلي دي څومره شعرونه دي لیکلي دي کتاب د چاپ کولو څه مقرر ته ملاوي که نه جی د کتاب د چاپ کولو خو داسې څه پابندي هم نشته او نه داسې څه مسله شته انشاءالله دغه څه خبره نشته خو هر څه چې دي په ژوند کې چې کم کله ته لکه زما شاعري چې ده لا پوره په تقاضو نه ده او زه هغه مرام ته نه یم رسېدلی چې کتاب چاپ کړم ځکه زما موږ چې اوس زده کړې کوو شاګردان یو د استاد نه تاسو ته ما ووایي نو لکه کتاب چې دی ښه په بلها عمر کې پکار دی چې څومره یو کار کې ستا وخت کېږي دومره تجربه کېږي نو پکار دی چې کتاب داسې پکار دی لکه تاسو ته ما ووایي دا خو به بیا ته به نه یې او دا به وي نو ته دې خلکو له یو داسې میسیج ورکړه چې دا خلک ته څه زده کړي تا خلک په ښه ټکو یاد کړي دا معاشره خلک په ښه ټکو یاد کړي په دې ژبه درنېږي که نه دا خو په دې ژبه کې دا ژبه چې دا الله تعالی پاکه پیدا کړې ده هغه که د یو قام هسې د ویونکو ژبه ده او که نه په دې خوله کې چې دا ژبه ده خو دا چې دا سپکول نه دي پکار دا درانه پکار ده او دا نور تاسو ویلې تاسو په خپله باندې تاسو دا کسکریزم نن سبا ډېر روان دی نو دا د 4-5 کالو خبره ده نو دا د فیسبوک د لارې دا دغه چې دا به هم ختم شي دا کانسیپټ به هم ختم شي بیا به خلک صرف هغه خلک یادوي او هغه خلک چې هغه په یو کار باندې په دې کار پوهېږي او ښه پیغام دې خلکو ته ورکولی شي ډېر ملګري به انتظار کوي نور به څه کتونکو ته نور یو څو شعرونه به درته ووایم چې ته خپلې مجبورۍ د چا چادر ته په جړا کړې ته خپلې مجبورۍ د چا چادر ته په جړا کړې د خپلې دنګې پوزې نه پیزوان یې په چا خرڅ کو زبردست او طالبه د اذانه دي د جنګ چغې راخیږي طالبه د اذانه دي د جنګ چغې راخیږي د امن نه و امان هغه اذان دي په چا خرڅ کو او خپل مخ دې دې نړۍ ته په کوم ډول مخامخ کو دا نوې ټرمینالوژي ده جي خپل مخ دې دې نړۍ ته په کوم ډول مخامخ کو تاریخ دې په چا خرڅ کو تاریخ دان دې په چا خرڅ کو د ښاره چې د ښار خلکو په زوره را بهر کړې د ښاره چې د ښار خلکو په زوره را بهر کړې د خپلې برخې ځمکه او اسمان دې په چا خرڅ کو د ځمکې د وړو خدایانو طلبګاره د ځمکې د وړو خدایانو طلبګاره د چا لمن دې ونیوه ایمان دې په چا خرڅ کو خوابه ته خو هم د سندریز بنډاره راغلې وخابه ته خو هم د سندریز بنډاره راغلې ټپه دې چاته وکړه یا قربان دې په چا خرڅ زبردست ډېر مننه دا راته ووایه مخکې دې څه پلان دی څه به کې مخکې انشاءالله زما د ټول اول خو زه دا وایم چې زه یو ښه انسان په شکل او صورت یوازې نه باشعوره انسان جوړ شوی چې معاشرې ته مې راوکړی او نور خو زما تعلیم روان دی انشاءالله مخکې به تعلیم کوم جی تعلیم او کوشش کوم چې د معاشرې لپاره څه ښه وکړم څه نور دغه شته غزل یا یو څو شعرونه دي چې د ژوند د تیرولو اساسي راته پکار دي د ژوند د تیرولو اساسي راته پکار دي د تورو شپو له څو ډیوې راته پکار دي یوه لاره د بلې نه سختېږي ربه خیر کړي د غره غوندې مضبوطې حوصلې راته پکار دي د ښار خلکو را شړلی یم خالقه ګریوان مې را شلېدلی دی جامې راته پکار دي مننه د ښار خلکو را شړلی یم خالقه ګریوان مې را شلېدلی دی جامې راته پکار دي ملنګ یمه
خو خیر د چا نه نه غواړم صاحبه چې اوړه راته پکار دي یا دانې راته پکار دي. زبردست، ډېره مننه. ډېر ښه. ملنګ یم خو خیر د چا نه نه غواړم صاحبه چې اوړه راته پکار دي یا دانې راته پکار دي او زه هم د چا په یاد کې بلها اوښکې تویوم. زه هم د چا په یاد کې بلها اوښکې تویوم خو بس د باراني او څو شېبې راته پکار دي د قام او د زلمي راویښوم او قام جانه ملاله مې پیدا کړه اوس ټپې راته پکار. زبردست، ډېر ښه، ډېر ښه. عظمت الله دا راته ووایه په اخره کې به داسې څه ګټور پیغام ورکړې زموږ کتونکو له؟ نو زه ما خو عمر هم دومره نه دی او تجربه هم راسره دومره نشته خو زه به دومره ووایم چې موږ د یو ښه کار سوچ وکړو او یقینا هغه ښه سوچ چې دی هغه زموږ ډېر زر زموږ په عادتونو باندې او زموږ په کردار باندې حاوي کېږي او بیا د دنیا را مخامخ کېږي او دا خلک پخپله به بیا تا خلک یادوي چې یا ښه او یا بد ځکه یو کار ستا په کله چې ستا عادت ستا په کردار کې شامل شو ښه او که بد تاسو ته ما ووایي نو دغه شانتې نو زه وایم چې په دې ژوند کې دا سوچ پکار دی چې دا ژوند ډېر زیات لنډ دی. دا د انسان نه اپوزیټ پیدا کېږي چې انسان لویږي دا ژوند راکمېږي. دا چې انسان چې پیدا شي بس دا ژوند شروع شي خو دا ژوند الټه شروع کېږي چې ته څومره لویږي دا ژوند به دې راکمېږي. ټیل دا چې ته به مړ شي صحیح ده که نه. نو زه یم چې یو کار ښه کار شروع کوو پکار ده چې موږ یې نن وکړو که نه. تاریخ تاسو ته ما وایي باکرداره خلک یاد ساتي چې هغو څه نه څه کردار کړی د هغې عملي کردار لکه موږ چې یو کم از کم د هغه هستی امت یو دا دنیا او موږ هغه منو لکه نبي علیه صلات وسلام څومره لکه محنت او په دې خلکو باندې کړی او چې نن هم زه یم چې ته په ګوګل په ویکیپیډیا په ټویټر په فیسبوک لکه چې ته څومره انټرنیټ چې دی ته په هغې باندې سرچ کړې هو از د ورډ بیسټ مین نو تا ته ډایرکټ راشي لکه دا چې دی او یقینا ګوګل چې دا د مسلمانانو دغه خو نه دی کریشن که نه دا خو د غیر مسلمه کریشن دی نو هغه به هم تا راوایي چې د ورډ بیسټ مین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او بېشکه د هغه هستي داسې وه نو پکار ده چې موږ خو دې خلکو د خیر ورسو او د خیر کارونه موږ له پکار دي. نو کم خلک چې باکرداره ښه کردار په معاشره کې ادا کوي په صحیح طریقه باندې تاریخدان لیکي او تاریخ د ډېرې مودې پورې یاد ساتي او یقینا هغه خلک دنیا نه د هغو مخونه د هغو جوسې د هغو شکلونه پناه شي او د هغو کردار چې چېرته ستا نه به ته به یو کار شروع کړي خیر دی ته ترې مړ شه د زمانه به داسې یو بل اتل داسې یو بل ځوان را پیدا کړي چې هغه کار به شروع کړي او مخکې به بوځي ته به هم یادېږي قبر کې به ته هم پراتی لکه چا چې یو مسلمان ته پیدا ورسوله نو د هغه یقینا چې انسانیت ته څوک پیدا رسوي هغه د الله خوښ بندګان دي د مؤمن مسلمان دا کار دی. بیا موږ پښتانه یو چې دعوې کوو چې درانه خلک یو نو کردار هم دروند پکار دی عملي پکار دی حقیقي پکار دی چې بالکل کردار را موږ یو جامه ورکړو چې او لکه دا زه خو یو خبره کوم لکه ما ته زه دا وایم که نه لکه ما خو ووایي چې لکه په خپله په ځان مې هم تنقید وکړو چې عقابه ته خو هم د سندریز بنډاره راغلی او ټپه دې چا ته وکړی قربان دې به چا خرڅ کړو لکه زه په کار چې زه خپل کار کوم دا دې زه په ایماندارۍ وکړم د لالچ د ستمې دپاره نه ګوره هر یو انسان له الله یو صلاحیت ورکړی ژوند یو موقع ده که ته مرې که تا نه په قبر کې تپوس کېږي او تا له سزا او جزا درکولی کېږي که ته جنت ته ځې او که ته دوزخ ته ځې د دې دنیا په بیس باندې به ځې د دې د کردار په بیس باندې به ځې که ښه دې کړي ښه دې هم د ځان دي او بد دې هم د ځان دي د قیامت محشر په میدان چې د نبي علیه السلام سره مخامخ کېږي هغه دې شپارس کوي شپارس به یا قبلېږي او یا به دې نه قبلېږي که قبلېږي د هغې وجه به دا چې کردار به دې داسې ادا کړی چې کم از کم نبي علیه السلام سره به سترګې مخامخ کړي کردار دې خراب و نو هغه به هم لکه هغه هم د الله تعالی بنده دی چې یو سړی دومره د الله تعالی نافرماني وکړي که نه چې نبي علیه السلام غوندې هستي د هغه د شپارس ته منکره شي نور به یې څوک کوي نو لکه دا اوس نه پکار ده لکه دا دنیا موږ ته یو ژوند یو د الله تعالی د طرفه د ټول نه قیمتي تحفه چې دا په دې دنیا کې ژوند دی چې د دې ژوند نه دې پیدا واغسته دنیا دې هم ښایسته شوه آخرت دې هم ښایسته شو په دنیا کې هم خیاط شو په آخرت کې هم خیاط شو او د ښو بدله ډېره مننه. بالکل کتونکو تاسو د عظمت الله خان خبرې خوندورې خبرې او شعرونه غزل واورېدو یقینا چې تاسو به د خوند او رنګ اخیستی د بل پروګرام پورې ما خپل کوربه ماسخان ته اجازت راکوئ الله یې سپارم د الله